تحصیل صدر هر پی ټی آی د تحصیل صدر حیثیت څه دی؟ د تحصیل صدر چرې هم د ایم پی خلاف خبره نه کوي، ولې چې د هغه ته مفادي چته به د لارې مفادي چته به د کوڅې مفادي چته د نوکرۍ مفادي، نو هغه بیا د ایم پی ای یا د ایم ان ای په ها کې ها ملاوي که هغه هر څه کوي. زما په خیال علي امین چې کوم دی نن سبا بیسټ چویس دی. ما ته پته زما د پی ټی الیکشن نه روان دی د تحصیل، زما د سورس مطابق دا به هم د ایم پی ای په مرضۍ راځي. عوام به اوس دا په دې باندې دا لیکل کوي، کامنټس به پې کوي چې نشته استعفا ورکړه. دا زما سوال دی، دا ستاسو سوال بنګي خلاف شو یا د ایم پی ای پترو یا د ایم ان ای پترو د ټول نه مخکې به زه و خبرې ایم پی ای ستا د ایم ان ای ډي سینګ په خاطر کې نه راوړي چې تاسو څوک یې، دا خبره ده. بالکل صحیح خبره ده کې شک. په دې پروګرام کې زموږ سره تعاون کړی دی پیس ټیلیکام کارټلانګ، پیس ترین آپټیکل فایبر انټرنیټ سروس. بسم الله الرحمن الرحیم. ظهور خان متاسو ګورئ تحقیق نیوز. نننی پروګرام کې زموږ سره میلمه دی د تحصیل کارټلانګ میر ریاض خان. د دوی نه به موږ پوښتنه کوو د تحصیل کارټلانګ په مسایلو باندې، د ټي ایم ای په حواله باندې، د سیاسي چې کوم مسایل په هغې حواله باندې به ورسره خبرې تېرې کوو. میر صاحب د وخت راکولو ډېره مننه، شکریه. زمونږ وړاندې پوښتنه دا ده چې تاسو ټي ایم ای تاسو چې کله په دې سیټ کې ناستئ د ټي ایم ای پوزیشن سو کارکردګي سو او نن سری بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه. ټیم ای شکر الحمدلله نن چې په کوم پوزیشن باندې ده نو هغه تاسو خیر د ټیم ای د اډمنسټریشن چې څومره سټاف دی د هغوی نه تپوس کولی شئ. زموږ چې کوم جنرل اکاونټ دی هغه هم چې کولی شي چې یاره جنرل اکاونټ مخکې څنګه اوس څنګه دی، ځکه ټول ډیټیل چې کوم دي دا په جنرل اکاونټ کې د هغې نه څومره آوټ شوی، د هغې نه څومره پیسې وتي او د هغې ته څومره راغلي ان آوټ تاسو چې کولی شئ د هغې. مخکې کو تاسو کتلي زه هېڅ وخت نه سیاسي پارټي بلیم کوم نه چیرمین بلیم کوم چې د دې نه مخکې څوک ناست و چې یاره هغه صحیح نه و زه صحیح یم، دا خبرې نشته. خبره دا ده چې مخکې نګران حکومت و، د نګران حکومت چې کوم دی د هغې کې پاور چې کوم دی اکثر د سیاسي خلکو سره نه کلیر خبره دا ده. په نګران حکومت کې چک اینډ بیلنس چې کوم دا ډېر کم وي. د دې په وجه باندې چې کوم دی زموږ د ټیم ای چې کومه کارکردګي وه زه چې رالم نو زما په خیال په یو وخت کې چېرته یو ډېرې لږې پیسې وي چې هغه په اکاونټ کې پرتې وي او زه بیا دا خبره کوم چې په هغې زه هېڅوک نه بلیم کوم. ماهانه انکم د ټي ایم ای څه و؟ ماهانه انکم خو چې کوم دی ما داسې زه تا ته ټیک فګر نشم ویلی چې یاره ماهانه زمونږ څومره انکم یو څومره زمونږ سالانه د انکم خبرې چې زمونږ ټینډر وایز چې کوم دی مونږ ټینډر یې کوو د هغې پیسې چې کوم دی هغه سالانه راځي. نو زموږ د ماهانه انکم نه زموږ سالانه انکم. مخکې چې کومې ټینډرې شوې وي زه په هغې باندې خبره نه کوم، خو اوس چې مونږ کومې ټینډرې وکړې د ټیم ای دننه چې کومې ټینډرې دي او د ټیم ای په انډر کې دي پای کې زمونږ رولر ټیکس دی، پای کې زمونږ میله ده، پای کې زمونږ چې کوم دی ساین بورډ دی، په هغې کې زمونږ نور هم یو سروس ټیکس دی. نو په هغې باندې ما حساب وکړو چې هغه ټینډرې تقریبا پای کې 2 کروڑ انکم چې کوم دی دا مونږه په دې ټینډرو کې سیوا مونږ ته ټیم ای ته رالې. د مخکې نه دا سیوا شو؟ د مخکې نه دا سیوا شو په وجه د څه چې په دې کې به زیاتره ټینډرې چې کوم وي دا به زیاتر کارونه چې کوم دا به ډپارټمنټل چلیدل. ډپارټمنټل چې څومره کارونه په کومه محکمه کې چلیږي نو د هغې نه به ته ښې تمه نه کړي. هغه ډپارټمنټل چې کوم دی هغه اکثر چې کوم دی هغه جنرل اکاونټ ته د هغې پیسې جمع کول چې کوم دی هغه په صحیح طریقه باندې نه کېږي. چې کله ټینډر وشو نو ټینډر کې دا طریقه ده چې ټینډر ټیکهدار دی هغه سره هغه یو ټینډر واغسته بس هغه پیسې به هغه مونږ ته جمع کوي که هغه ګټي او که بیلي. نو په ټینډر کې چې کوم دی د ټولو ادارو فایده وي او چې کله ډپارټمنټل لګوي نو تا ته پاکستان پته چې پاکستان کې لکه که هر سړی دی د پیکوړو وال نه به یې راوالو د اخري وزیر اعظم او د دې پورې به یې ولګو چې مونږ خو یو اسانه خبره کوو چې بهی پلانې غل دی پلانې غل دی، خو دا نه وایي چې زه په خپله غل یم. لکه هر سړی په خپله ذمواري په پاکستان کې زما په خیال نه پوره کوي نو ځکه چې کوم دی را پاکستان په لاندې روان دی او په بره باندې رسي. او ورسره چې کوم دی که تاسو وګورئ په ټیم ای کې چې کوم په دې باندې مخکې مونږ خبرې کړي بار بار پې نه دي پکار، خو چې کوم زمونږ ایکسپینډیچر او زمونږ خرچې وي هغه مونږ کافي حد تک کمې کړي. لکه زه به ته یو مثال در کړم، زمونږ سره یو ټي وی په تحصیل آفیسر فاینانس چې ورته وایي هغه په 18 ګریډ کې و. پکار څه دي په ټیم ای کې زمونږ ډي کلاس ټیم ای دی پای کې 11 سکیل کس پکار و چې هغه زموږ ټي وي پې هغه به 1,80,000 روپۍ تنخواه اخسته.
اوس چې موږ لکه ټي وي راغلی د هغه 55 یا سمثینګ 60,000 د هغه تنخواه ده نو ایکسپینډیچر دې ته وایي ته وګوره په هغې کې کم از کم 1,20,000 روپۍ چې کوم دی په هغې کې موږ ته بچت شو نو د هغه بیا سالانه واچوه نو دغه شان یو څو څیزونه نور دي چې په هغې کې موږ بچت وکړو نو یا تیل شو یا نور څیزونه شو نو په هغې چې ما حساب کتاب ولګو نو کم از کم هغه 2 کروڑ روپو ته هغه رسي چې موږ هغه خپل ایکسپینډیچر چې کم کړو نو ریوینیو چې کوم دی زمونږ سیوا شوه په دې طریقه باندې اداره چلولي نور څه لکه ساینس میس پکې نه خو دغه یو سمپل طریقه ده چې د خپلې خرچې کمې که او ریوینیو سیوا که په دې وجه باندې اداره ښه طرف ته ځي او ریوینیو سیوا ریاض خان تحصیلي کاټلنګ چې کوم بازار دی په دې کې د کار پارکینګ ډېر غټ ایشو دی خاص کر بیا د هفتې په ورځ د اتوار په ورځ په دې باندې چې کوم پرایویټ هاسپټل دي هغې ته هم پیشنټ ډېر سیوا راځي ولې چې د ډاکټرانو ناسته په دې ورځ باندې ډېره زیاته ناسته وي په دې حواله باندې ستاسو د ټي ایم اې لاړه خاصه داسې یو پارکینګ په نظر نه راځي چې هلته کې چې کم د دې علاقو نه راتلونکي خلک دی هغه چېرته موټرسایکل چېرته ګاډې هغه خپل سورلي چې د هغه ودري نو په دې باندې ستاسو اقدامات ولې نشته اصل کې چې څومره میډیکل سنټرې جوړې شوي یا دلته په کاټلنګ کې څومره پلازې جوړې شوي دي په دې کې باقاعده په نقشه کې د دې پارکینګ شته او تاسو ټول بلډینګز اوس وګورئ یا میډیکل سنټر یې وګورئ ټولو له موږ نوټسینګ ورکړي دي هغې خلک لګېدلي او په هغې ځای باندې دوکانونه جوړ کړي هغه یې رابند کړي دي او هغه چې کوم دی هغه اوس پارکینګ نه دی که په قانون کې ته ګورې دا ټول راځي او په دې باندې موږ جرمانې لګولی شو اوس ما دا کار وکړو چې موږ ټولو ته نوټس یې وکړئ چې کومه قانوني طریقه ده نو هغه به کوو نوټس یې به پوره کوو د هغې نه پس به چې کوم دی موږ انشاءالله په دوی باندې جرمانې لګو دا خبره ما په خپله باندې محسوس کړي چې په کاټلنګ کې د پارکینګ ډېر زیات چې کوم دی دا سہولت نشته او دا پکار دی خو چې کله ما ټي ایم اې سټاپ راوغوښت هغوی نه ما تپوس وکړو نو هغوی ما ته وایي چې یاره په دې ټولو بلډینګز کې چې کوم دی الریډي په دې نقشو کې پارکینګونه شته دی نو موږ اوس نوټس یې کړي دي او انشاءالله تاسو ته به اندازه ولګي چې په دې باندې موږ ښه ټیټ کاروایي کوو چې کومې به میډیکل سنټرې جوړې شي او کومې پلازې جوړې شوي دي دوی به باقاعده پارکینګ جوړوي او که پارکینګ نه جوړوي په هغې باندې چې زموږ څه قانوني سزا ده انشاءالله هغه به لګوو هغې په خلاف به کاروایي کوو انشاءالله ریاض خان مبارک دا یو خبره چې دی جذباتي فیصله کوي سوچ نه کوي کله د انتظامیې د یو سړي سره په جنګي کله د بل سړي سره په جنګي ستاسو دا جنګ په څه باندې او آیا دا خبره ستاسو مبارک دغه ده چې تاسو اکثر چې دی نو په جذباتو کې فیصلې وکړئ داسې هېڅ خبره نشته چې کوم سړی سچای کوم رښتونی د هغه چې یو ظلم خبره واوري یو غلط کار ویني د هغه خامخا په تیش کې راځي او هغه کار چې کوم دی هغه کول غواړي چېرې دا ظلم ولې وشو زه به تا ته اوس ووایم زمونږ نن ایسي کاټلنګ چې کوم دی په دفتر کې ناسته ده فیمیل ده وګورئ چې د کومې نه راغلې ده د اوسه پورې پرمننټ انکروچمنټ کې به ته ماته یوه خښته ښیې چې دوی غورځولي ټول چې کوم دی د عامو خلکو پسې شوي ما له غوسه په دې خبرو راځي په دې غریبو باندې راځي چې د غریبو کیبینونه غورځوي چې څوک پکوړې خرڅوي څوک چولې خرڅوي څوک کساب دی هغه تنګوي چې کوم ځای کې غریب دی هغه تنګوي نو د دې مطلب دا شو چې ګوره ایم این اے ستاسو دی ایم پی اے ستاسو دی خپله باندې معیار یې صوبایي حکومت ستاسو دی اټس مینس چې دا ستاسو فیلیر دی ستاسو ایم پی اے کمزوري دی ستاسو ایم این اے کمزوري دی ستاسو سیسټم کمزوري دی تاسو لکه په داسې د خپل حکومت کې لکه ستاسو په نظر کې هغه خراب دی د هغې ډیوټي صحیح نه ده نو ستاسو خاموشي دا ده چې بیا په تاسو کې فیلیر دی سمپل خبره دا ده سمپل خبره دا ده چې ایڈمنسټریشن د خپل ایڈمنسټریشن لا د هغې خلاف کاروایي نه کوي ډي سي مردان ته ما په دې کې اپلیکیشن یې کړي کمشنر ته مې لاسي ورکړی چیف سیکرټري ته مې کړی د ایم پی اے ایم این اے چې کوم دی پکې وینا کړي د هغې خلاف څوک کاروایي نه کوي ستا پاکستان چې تباه دی ایڈمنسټریشن دومره سټرانګ دی سیاسي خلک چې کوم دی هغه تشې کوتې دي ګورې ښه نو بیا نن زه د خپل حکومت خلاف خبره کومه چې سیاسي خلک چې کم دی قسم په خدای که د هغوی په لاس کې هېڅ اختیاري عوام به اوس دا په دې باندې دا لیکل کوي کامنټس به پې کوي چې نشته استعفا ورکړه دا زما سوال دی دا ستاسو سوال بنګي که په دې کرسۍ بل کیني هغه به هم دغه شانتي دا مونږ چې کوم کوشش کوو خو مونږ د دې خبرې کوشش کوو چې پاکستان آزاد نه دی لا پاکستان چې کوم دی اوس هم غلام دی د ایډمنسټریشن په لاس کې دی مونږ لیټرینګ وکړو سوال جواب هم وکړو خبرې هم وکړو تپوس هم وکړو
په دنیا کې په پارلیماني نظام کې پاور چې کم دی د تحصیل یا میر یا چرمینی د هغه سره دی. ستا سره څه دي؟ دلته چې کم دی زما سره هېڅ هم نشته. زه لیټر کوم، زما په لیټر باندې کلاس پور چې کم دی هغه کور ته نشي تللی. ستا یې سیلې 3 مجسټریټ پاور ورکړی دی، هغه ایف آی آر هم کولی شي. زما سره د ایف آی آر اختیار هم نشته. زه چې کم دی ریکویسټ کولی شم، بیا خبره څه کېږي یاره پلانې چې کم دی د ایډمنسټریشن خلاف دی. زه د ایډمنسټریشن خلاف نه یم، زه د غلطو کارونو خلاف یم. چې د غلطو کارونه څه دي؟ د صوبایي حکومت آرډر څه دی؟ د صوبایي حکومت آرډر دا دی چې واټر ویز چا بند کړي دي او چا پې څه دیوالونه والي، هغې خلاف کاروایي کوي. دلته څه کېږي؟ دلته تصویران شیر کېږي، تصویران صرف د فیسبوک د حده پورې، او هغه صوبایي حکومت ته ځي چې ما دا انکروچمنټ وکړه، ما د غریب صوبایي حکومت ته چاته ځي؟ زما دی. چاته ځي؟ هغوی خو آرډرز کړی د واټر ویز، دوی ولې چې کوم دی غلط کار کوي، دوی ولې چې کوم دی مطلب دا دی چې ستا د ایم پی اے نه جی ستا د ایم پی اے ستا د ایم این اے ډي سی یې په خاطر کې نه راولي چې تاسو څوک یې. دا خبره ده؟ بالکل صحیح خبره، دې کې شک نشته. زه په دې باندې بالکل او لکه د دوی څوک نه اوري په ضلع کې؟ نه اوري. سمپل خبره ده، نه اوري. زمونږ په خوله باندې نه ټرانسفر کېږي نه پوسټینګ کېږي، مونږ یې کېنولي دی خلکو ته مینتونو ته. صفا خبره ده. سیاسي خلکو ته عوام کنزل کوي، سیاسي پارټیانې د یو بل سره انخلولي. زه به د ان پي پسې خبرې کوم، ان پي به د پي ټي آی پسې کوي، پي ټي آی به د جمعیت پسې کوي، جمعیت به د پي ټي آی پسې کوي. مونږ په دې کې نښتي یو او هغوی طرف ته غډو سوچ نشته. او چې کوم ایډمنسټریشن دی زمونږ، زه ټول نه یادوم، خو زه به د AC کاټلنګ په باره کې خبره کوم ځکه دا زما تحصیل دی. صرف د فیسبوک خده پورې چې کوم ده کیسه روانه ده، د AC آفیس نه تپوس نشته چې کوم کار په کار دی، په هغې باندې اډو کار نشته. د دې نه مخکې انګیس یو، تا د هغه چې کوم دی چېرته داسې د غریب کیبین غورځېدلی لیدلی دی؟ تاسو په دې کاټلنګ کې ګرځئ، هغه به پرمننټ انکروچمنټ کو. دلته پرمننټ انکروچمنټ ته هېڅوک غږ نه کوي. ستاسو د میرشپ د کرسۍ د ناستې نه مخکې سولر سټریټ لایټ دا راغلي د خرکي پورې هغه لګېدلي دي، خو زه چې څومره وګرځېدم نو ما ته چېرته یو لایټ څه چې هغه بله بنګې په نظر رانغی، نشان یې په نظر رانغی، هغه لایټونه څه شو؟ بالکل داسې شوي دي. دا یو فایل چې کوم دی زموږ په ټیمې کې پروت دی، په دې باندې دا ایکسپټ کړې چې داسې ده؟ بالکل ایکسپټ کوم. دا زما نه مخکې شوي، دا د مجاهد خان پنډو په هغې کې ټینډر شي، بیا په هغې باندې چې اپلیکیشن ورکړو چې یاره دا چېرته په ګودام کې پراته دي، هغه سولر لایټ چې کوم دی هغه د انټي کرپشن سره دي، په هغې باندې د انټي کرپشن کیس دی. او هغه سولر لایټ فایل چې ما کتلی دی حیران هغې لکه مونږ خو ورځئ چې خرکي کې هم لګېدلي دي. جی زه درته خبره کوم، دا پوینټ ته عوام نوټ کړي، لکه د پارټۍ اختلاف او د پارټۍ او د یو بل نه نفرتونو خبرې به یېرې کړو. د مجاهد خان سره نه خرکې او نه ورسره الو او نه ورسره قاسمي او نه ورسره کویو. دا څلور یونین کونسلې چې کومې دي دا د مجاهد خان په حلقه کې ونه تیر ټینور کې په هغې فایل کې چې کوم لیټر یې لګېدلي دي بوګس. ما د مجاهد خان سره هم دا ډسکس کړی، هغه نه ساین کړی نه چاله لیټر ورکړی دی او هغه غریب په دې کې جیل ته تللی. هغه فایل په خرکي کې هم پکې 200 لګېدلي، په قاسمي کې هم پکې لګېدلي، په الو کې هم پکې لګېدلي، او په دا چا لګېدلي چا په لاس فایل کې لګېدلي. دا فایل خو ګوره دا فایل خو په ټي ایم اے کې و که نه؟ بالکل. زما چې کوم زمونږ چې کوم مخکې د ټي ایم اے سټاپ و په هغه وخت کې چې کوم ایکسین و دا ټول د هغه په ملي بګت باندې شوي او د هغه رور ټیکهدار او د هغه د رور سره ټیکه وه او هغه ایکسین نن سسپینډ دی او زما په خیال ډسمسینګ طرف ته روان دی. په هغه باندې عاطف خان لیټر کړی دی. په ټي ایم اے مردان کې چې کومه مسله روانه ده سولر لایټو هم دا سیم کیس دا هغه دی. نو ما عاطف خان ته هم په هغې کې د لیټر دا کاپین لیږلی چې بھائی دا کیس هم پکې ورجمع کړه. دا په ګراوند باندې یو سولر لایټ نه دی لګېدلی او نور که چېرته په رستم کې لګېدلي یا په ګډي کپوره په تحصیل کې لګېدلي د هغې نه زه نه یم خبر. خو زمونږ په حلقه کې په یو وخت کې چې زمونږ ایم پی او ملک شوکت د هغه په ترو باندې مونږ ته یو څو لایټ راغلي وو یا 15 یا 10 هغه مونږ جوماتونو کې لګولي وو. خو دا خلکه د مجاهد خان ونه، نو مجاهد خان په دې کې کار څنګه کوو؟ اولنۍ خبره دا ده. تحصیل صدر خر پی ټی آی د تحصیل صدر حیثیت څه دی؟
د تحصیل صدر زما په خیال په پی ټی آی کې دا ټول نه پاورفل دی او په دې زمونږ د پی ټی آی چې څومره ورکران دي که د هغوی نه یې تپوس وکړو دا یو دا خواهش چې وایي زه د تحصیل صدر جوړ شم. تاسو خپله باندې د تحصیل صدر پاتې شوي یا به یم ستاسو دغه نه اوس خبر تنظیمونه ټول ختم شوي څنګه چې د کې پي څومره تنظیمونه دي هغه ټول ختم شوي دي نو زه به ځان ته ایکس ووایم چې ایکس تحصیل صدر زه مخکې په دې باندې کوېسچن دا کوم چې ما په پی ټي آی کې دا نوټ کړله چې د پی ټي آی ایم پی ای دی که ایم این ای دی دې تنظیمونه سره مني نه تاسو هر یو ایم پی ای دی یادوم ټول زه یوازې دا نه چې ستاسو دا حلقه یادوم چې ایم پی ای چې تر تحصیل صدر یا ضلعي صدر د هغوی په آفس کې د ورکرو سره میټینګ نه دی کړی د ورکرو تاسو ایم پی ای ایم این ای د سره ورکر له جواب نه ورکوئ ورکر اګنور کوي نو د تحصیل ستاسو د تنظیمي ډانچې حیثیت څه پاتې شو. ضرور به وي چې کله حکومت نه چې حکومت نه د تنظیمونو خپل یو پاور دي او چې کله حکومت راشي دا به تا لیدلي په ټول پاکستان کې بیا چې کوم دی پاور اټومیټک ایم پی ای ایم این ای ته لاړ شي. کار خو دا ده چې بالکل او تنظیم انبورډ ساتي خو داسې زه به دا ووایم چې په پی ټي آی کې خو بیان تنظیمونه چې کوم دي شته دی او ایم پی ای او ایم این ای خو په دباو کې ساتي نه نشي کولی ما ولیدل زمونږ چې څومره د تحصیل تنظیمونه دي زمونږ چې څومره پروجیکټ کېږي څومره کارونه کېږي د هغوی په لاس کېږي د تحصیل صدر چرې هم د ایم پی ای خلاف خبره نه کوي ولې چې د هغه ته مفاد وي چېرته به پرې د لارې مفاد وي چېرته به د کوڅې مفاد وي چېرته د نوکرۍ مفاد وي نو هغه هم بیا د ایم پی ای یا د ایم این ای په ها کې ها میلاوي که هغه هر څه کوي. عموما په پاکستان کې که تاسو وګورئ د نورو پارټو خو سره تنظیمونو موږ ستاسو خبره کوو زمونږ خبره کوي نو زه درته په هغې په دغه کې جواب درکوم چې د نورو پارټیانو خو تنظیمونه چې کوم دي هغه فعال نه دي. زه به د خپل تحصیل خبره وکړم زمونږ چې کوم دي 32 ویلیج کونسل 32 تنظیمونه زه د صدرانو نومونه یو اخیستی شم ټیک شو دا موږ جوړ کړي ټیک شو زمونږ لیبر وینګ شته زمونږ ای سی ایف شته زمونږ یوت وینګ شته زمونږ چې کوم دی ټریډ وینګ شته زمونږ ټوله تنظیمي ډانچه چې کومه ده دا پوره ده. د پاور ته خبره کوي نو اټومیټیکلی چې کله حکومت نه د دې پاور وي او باقاعده زمونږ که ایم پی ای دی هغه زمانه بالکل تپوس کوي په هر کار کې زمانه تپوس کوي نه هغه ستاسو خپل فرینډلی نه ستاسو فرینډلی دی او بس نه هغه تاسو ګوره ایز تحصیل صدر هغه لکه مطلب دا تحصیل صدر چې کوم دی بالکل هغه تاسو د شروع نه یو ورولي روانه ده یو تعلق هم دی پرسنل تعلق هم دی تاسو وګورئ کنه زمونږ چې کله ملک شوکت ایم پی ای هغه هم جواب دی نو تحصیل هغه نو جواب دی هغه چې د تحصیل انتظامی پروا نه کړی تنظیمونه ډیر فعال نه هغه د زرشاد خان صدر ولایت خان صدر پاتې شو خبره دا واقع راوي پای وخت کې چې کم دی تنظیمونو باندې په لاس باندې ټول کارونه تنظیمونو شوي دي ما خو دې چې تنظیم په خاطر کې راغلی زبرته وم زما په خرکی کې یا سلور دی 15 کلاس پور شوی بالکل د تنظیم په لاس باندې شوی زه پای وخت کې صدروم دغه شان په هر یونین کونسل کې که چرته کار شوي کلاس پور شوي بالکل دا د تنظیمونو په لاس باندې شوی اوس زمونږ سره نه دی په پارټۍ کې زمونږ د پارټۍ نه تللی خو د تنظیمي خبره ته کومه چې زمونږ نه بالکل تپوس کېږي په کم ویلیج کونسل کې چې کار کېږي د هغې ویلیج کونسل د صدر نه د تنظیم نه ځینې خبرې به کېدی شي شاید چې پای کې مونږ هم کمزورې راځو خو د نورو پارټو بنسبت چې کم دی زمونږ د پی ټي آی تنظیمونو د نورو ستاسو اوس چې کوم الیکشن نه روان دی د تحصیل زما د سورس مطابق دا به هم د ایم پی ای په مرضۍ راځي بالکل پکار دی چې راشي په وجه د څه ولې د ورکر ته تاسو په فوقیت ولې نه ورکوئ ترجیح ولې نه ورکوئ ورکر ته خبره داسې ده چې ایم پی ای له خلکو غوښت ورکړی او هغې خپل نماینده کړی دی چې ایم پی ای صرف دی بالکل د عوامو باندې یو پیره بیا نه دی خو چې کله تا ایم پی ای جوړ کو ایم این ای دی جوړ کو هغه ستا د هغه ته ایم پی ای جوړ کړی دی اسمبلۍ دپاره که ایم این ای جوړ کړی دی اسمبلۍ دپاره نو چې مشر شو نو په مشر کې لږ ورکر ته خدان ورکوز کوي کنه پارټي به هم د ایم پی ای نه تپوس لږ ورکر ته خدان ورکوز کوي کنه چې دود کا دود پانی کا پانی چې ورکر څوک صدر راولي ورکر چې کم دی ایم پی ای سپورټ کړي نه یو پیره بیا ځان وتلی پکار ده تپوس پکې کې بالکل انبورډ باغستل شهر سړی داسې نه ده چې انبورډ به موږ نه اخلو ولې زه یو خبره کوم کم وخت چې الیکشن کې د ډېر کسان چې ستا سره دي اوږه په اوږه ګرځېدل نن ستا نه خلاف دي ډېر کسان د ایم پی ایس سره اوږه په اوږه ګرځېدل خرچه به یې کول هر څه به یې کول نن هغه نه خلاف دي دا خو به یې که نه داسې هغه وخت چې کم خفه دي هغه به نن خوشحالي داسې بس تا نه چې کم هغه وخت خفه سیاست طریقه کار ده ټیک شو نو یو پیره د تحصیل صدر دپاره تاسو ورکر ته ولې نه کوزېږئ زه درته جي خبره کوم کله حکومتي پارټي چې کومه ده که نه په دې باندې به خامخا په دې کې به خفګان ورکر له تاسو پی ټي آی زما په نظر کې ورکر تاسو صرف میس یوز کوي د ورکر حق نه ورکوئ داسې بالکل ته ماته یو مثال وښایې چې زه مثال تاسو دا ښیم چې تحصیل صدر دی اوس راځي ورکر ته کوز شي
ام پی له ټیکټ میلاویږي ورکر ته کوز شي نه زه راته خبره کوم زه د تحصیل صدر جوړ شوم زه په میرټ نه وم ای وخت کې د ورکرو اکثریتي دا سوچ و چې ریاض خان راشي په میرټ هم که نه اوس چې د تحصیل کم صدر راځي بالکل به په میرټ راځي دغه خبره وکړه که نه موږ دا دا به تاسو وینئ چې ورکر ته به چې دا به په میرټ باندې راځي او چې بغیر میرټ رالې یو سړی حقدار نه و او هغه د تحصیل صدارت میلاو شو یا د ایم پی ای پترو یا د ایم این ای پترو د ټول نه مخکې به زه اوس خبرې له اوس رالې زه به چې کوم دی خلاف راوچتېږم ریاض خان راتلونکي ایم پی ای الیکشن دپاره د ریاض خان ارادې شته زه خو فلحال په دې سیټ باندې ناست یم زما سوال دی جی ارادې شته جی اول خو به یې د بلدیاتي الیکشن اول به بلدیاتي الیکشن د ایم پی ای مایه کړی ټیکټ که میلاو د هر چا حق دی چې به خپل ایم پی ای ته اپلای کولی شي زما حق دی د بل حق دی د بل حق دی د پارټۍ فیصلې چې چا له ټیکټ ورکو په هغه باندې زمونږ اعتمادي او تا هم کتل د 2013 نه واله د 2025 دی چې کم چا له پارټۍ ټیکټ ورکړی مونږ هغه سپورټ نن پتا ځان نیوکې کېږي چې یاره دله فنډ راغلی دی نو دی زیاتر فنډ چې دی په خرکي باندې خرچه کوي دی چې څومره په خرکي خرچه کوي د هغې په نیمه باندې دی په ټول کاټلنګ خرچه کوي ولې داسې کېږي دا بالکل غلطه خبره ده زما ټینډر تاسو کتلی شئ او بلدیاتي نظام خو زه بلدیاتي نظام باندې مې یو څو خبرې وکړم کوم راز ښه په هغې به هم راشو خو داسې خبره نشته دی د فنډ په حواله چې تاسو ته کوم فنډ راغلی د هغې د نیمې فنډ چې دی تاسو په خرکي لګوئ او دا نیم تاسو په نور کاټلنګ دا لګوئ بالکل غلطه خبره ده دا به تاسو لینا یې کوئ مونږ اولنۍ ابتدا چې کوم دی په چپړاباد کې شوي پرون زه پکې وم چې هغې کې مونږ اولنۍ ابتدا وکړه خبره دا چې د 15 کروړه روپۍ زه کوم دی ته ورسوم 32 ویلیج کونسل دي په تحصیل کې او نن سبا چې کوم 2024 شیډول دی په هغې باندې چې دی مخکې چې په پیسو باندې چې کوم دی 1000 فوټ کار کېدو هغې باندې نن 300-400 فوټ کار کېږي د حکومتي ریټ مطابق اوس ما ته ووایه زه لا 15 کروړه څه وکړم لکه په هر یو ویلیج کونسل کې 10 لکه روپۍ ولګوم چې لکه نه هغه کار پوره شي ټول خلک هم رانه خفه شي خو انشاءالله نور فنډ روان دی نو چې کوم ویلیج کونسل یې پاتې شي انشاءالله په هغې کې به هغې لکه شارټ الفاظو کې د بلدیاتي نظام نه خفه بالکل ته خفه یم بلدیاتي نظام چې کوم دی کوم دوی چې کومې خرچې کړې وي عمران خان یو ویجنو دا د بل چا نه و د 2003 نه 2018 پورې وګوره 2015 کې چې کوم الیکشن وشو چې کوم ناظمان جوړ شول او کوم ډسټرکټ ممبر تحصیل ممبر هغوی ته ډېر ښکلي فنډونه میلاو شو او یو دا ویلیج کونسلو دا نظام رالی ټول سیکاټرین چې کوم دی ویلیج کونسلو تر د هغوی دفتر یې وشوې دا یو ښه سټیپ و چې نن د هغې نه عوام چې کوم دی مستفید دي او خلکو ته په خپل ویلیج کونسل کې چې کوم دی دفتر یې اویلیبل دي خو چې کله د 2021 کې دا کوم بلدیاتي الیکشن شوی دی نو به حیثیت تحصیل چیرمین لکه زما سره د ویلیج کونسل چیرمینان دي زیاتر چې کوم دی هغه د اپوزیشن چیرمینان دي د اوسه پورې هغوی ته 1 روپۍ فنډ نه دی میلاو په کار به چې تاسو دومره خرچې وکړې هغه هم ویلیج کونسل چیرمینان کړه نو مخکې خو زه ټیک ته مونږ به دا ووایو چې نیګران حکومت و د نیګران حکومت نه به ګیله نه کوو نیګران خو چې کوم دی راشي او یو مسافر غوند ته حکومت یې واپس لاړ شي اوس خو د پی ټي ای خپل ګورنمنټ دی په کار دی چې دوی ټولو د فنډونه ورکړي دا دې نه ګوري زه د دې خبرې بالکل مخالف یم دې ته دې بالکل نه ګوري چې بھائی دا د پلانې پارټۍ چیرمین دی دا د پلانې پارټۍ چیرمین دی دغه چیرمین هم په دغې کونسل کې پیسې لګوي څه کور ته یې نه وړي څه بل خو یې نه وړي دې قوم ته یې پیدا راځي نو زه په خپله باندې د خپلې پارټۍ نن دا مطالبه کوم چې یاره د ویلیج کونسل چیرمینان چې کوم دي دا خو په ووټ باندې راغلي دي په کار دی چې دوی ته فنډ میلاو شي دلته زما سره هره ورځ مونږ انختیا هغوی زما نه فنډ غواړي زما سره فنډ نشته زمونږ هم په یو بل په منځ کې چې کوم دی د دې فنډونو د لاسه یو مجلس وړاندې په وجه د دې چې فنډونه هغوی ته نه میلاوي که هغوی ته خپل فنډونه میلاوېدی نو زما دا 15 کروړه زه اوس چا ته کوم 47 چیرمینان دي چې 10 لکه هم وله ورکړي د هغوی نه کېږي که نه او هغوی ته خپل فنډونه نه د اوسه پورې میلاو نه دي زه د خپل وزیر اعلی نه چې کوم د عمران خان یو ویژن و چې بلدیاتي انتظام شارټ سوال او شارټ جواب په کار دی چې دوی له فنډونه ورکړي یار شارټ سوال سلنګ بازار کې چې کوم معاملات روان دي تاسو ما ته خپله باندې یو خبره وکړه افتر ریکارډ چې یاره زه غواړم چې دې کې یو کابینه راشي یو ښه مضبوط تنظیم راشي په دې حواله ستاسو څه سټرګل دې په حال څه کاټلنګ بازار په مسایلو څه وایي کاټلنګ خو اول چې کوم تنظیمي تاجران دي د هغې یو
د اوسه پورې یو صحیح الیکشن پراپر الیکشن نه دی شوی چې یو پراپر الیکشن وشي او په هغې باندې یو کابینه راشي. ما چې څومره تپوس وکړم هغوی ټول راغوښتي وو، د هغوی سره ما میټینګ هم کړی و چې لکه دلته به ته ګورې یو به وایي تنظیمي تاجران صدر پلانې، تنظیمي تاجران صدر پلانې. موږ د اوسه پورې په دې پوه نه شو چې د کارټلنګ د بازار تنظیمي تاجران صدر څوک دي. موږ د هغوی سره په مشورات باندې یو پروګرام روان کړی دی چې اول موږ د فرش نه راواله د متې د پوله پورې چې دا څومره دوکانونه دي د دې رجسټریشن کوو او پراپر په بیلټ باندې به چې کوم دی ټیمو به د هغې د الیکشن چې کوم دی هغه ذمهدار دی، هغه به الیکشن اناونس کوي. ای سیم په هغې کې چې کوم دی زما په خیال هغې په الیکشن کې چې کوم دی اختیار د هغه نشته دی. نو موږ به باقاعده یو پراپر الیکشن کوو. په دې باندې موږ کار شروع کړی چې اول موږ رجسټریشن کوو چې په بیلټ باندې چې کوم دی چې څوک هم رالی د تحصیل کارټلنګ د تحصیل تنظیمي تاجران صدر، نو اکه یو صدر به جوړو، مین صدر به هغوی او که نور بیا هغوی چې کوم طریقې کار دی شاخونه دي هغه به هغوی بیا جوړوي. نو په دې باندې ما کار شروع کړی دی او انشاءالله چې دې میاشت کې به تاسو وینئ چې موږ به دا الیکشن اناونس کوو. خو اول اخري سوال، کارټلنګ باندې پاکستان تحریک انصاف سوشل میډیا ختمه شوې ده، مې بي یو دوه درې څلور کسان غریبانان کله تا شیر کوي کله ایم پی ایس ایف شیر کوي، ستاسو کمپلیټ سوشل میډیا خاموش ده. دا د خفګان اشاره ده؟ نه دا د عقدې اشاره ده چې کله ستا سره کله عقده وي که نه نه اول چې به کله ملک شوکت ستاسو ایم بي اے ملک صاحب چې کله ستاسو ایم بي اے موږ به یو پوسټ ورکړو نو ستاسو د سوشل میډیا ورکر به موږ لکه د سرو مچو راپڼ شو که نه. نن ستاسو د ایم بي اے شو یا ستاسو شوی که تاسو څوک په سوشل میډیا هر څنګه ستایي خو ستاسو ډیفینس پی ټي آی ورکر نشته دی. ولې؟ ګوره خبره دا د خبره عمران خان په جیل کې دی. ته د نه کمنټ عمران خان لیکله؟ نه جی ورکر په هغې باندې خفه دی چې عمران خان ولي په جیل کې دی. د هغې مان ذمهوار ګڼي، ایم پي اے ګڼي، ایم این اے ګڼي چې تاسو له موږ دا ووټ درکړی دی، دا موږ د عمران خان د رهایي دپاره درکړی. زموږ ځان ګلټي حسابوی دی کې ذمهوار خو ځان ګڼو خو ګلټي نه یې. موږ ته د یو سړی ووایي چې لکه موږ څه وکړو، لکه زمونږ څومره پورې اختیار دی. زه خو دا نشم پروګرام نور هم اوږدېږي، خبرې ډېرې ښکلې راځي. زه یو جواب در کوم. زمونږ یو ورکر و چې هغه د یو زاهدي نوم دی، زاهد ته چې کله په جیل کې و نو ما ته یې ورور وی یاره زما مور زما خویندې ټول انجنټۍ ته ولاړ وي، کله صوبایي جنرال الیکشن و چې یاره زمونږ ایم این اے ایم پي اے راشي چې د عمران خان را آزاد کړي او زما دا زوی د جیل نه راوځي. ګوره کار نه غواړي د پی ټي آی ورکر ښه نه په کار باندې د پی ټي آی ورکر ووټ ورکوي. تاسو په دې خبره باندې د خپل ورکر د ځان نه ولې فشا کوئ؟ په دې خبره دا تاسو فشا کوئ په کس دا موږ نه فشا دا خبره تم کې دا ستایم بی ایم کې دا سیمینه کې هغه غریب راغلی یوږي خو دا سوینه دی یوږي نه دی موړ دی هغه یاره وسه شرم سو کوم زه ورکر لزه سو کوم یو ایم پی ایس او نه کولای شي ډیر څه کولای شي کنه. موږ خو چې کوم دی قومي کارونه کوو، اجتماعي کارونه به کوو. د ورکر لکه اوس ستا په صوبه کې چې کوم دی د ټول په هر یو سیز باندې چې کوم دی بین دی، په کلاس 4 باندې بین دی. موږ د ایم پی ایس اختیار څه دی کلاس 4 نور د کلاس 4 نه بره چې کوم دی ته څوک نوکر کولی شي هغه په هغې باندې هم بین دی. او خره ته پته ده چې د حکومت چې کوم دی دا څوک چلی د چا په لاس کې دی. اخري سوال دی بس پروګرام نور اوږدېږي. پرویز خټک، محمود خان، علي امین ګنډاپور بهترین حکومت کوم یو؟ یو نه بهترین حکومت هغه و چې کله عمران خان او عمران خان وزګار و. په دې کې نه پکې د ما جواب باوري نه پکې د پرویز خټک څه کارکردګي وه. عمران خان په ټیم کې چې کوم دی وزیر اعظم نو، هر ټیم به پکې پکې ناست و، چیک اینډ بیلنس یې ساتو. که چا به کمپلینټ کو عمران خان ته به یې کمپلینټ کو، د هغې باقاعده به چې کوم دی د هغې ایم پي اے نه د هغې منسټر نه د هغه د کارکردګۍ تپوس و. او چې کله هغه په 2018 کې وزیر اعظم شو او بیا کې پي ته وزګار نه و نو د محمود خان کارکردګي چې کومه دغه بیا د پرویز خټک نه کمزورې وه. او اوس چې کوم دی چې عمران خان په جیل کې دی نو زما په خیال مونږ خو ګناهګاره علي امین خو ما چې دنده سې لیدلي نو علي امین هم دومره نه دی ګناهګار په دې ټیم کې چې هغه پرې کومه طریقه باندې حکومت چلی که نه دا ډېر ګران کار دی. که هر څوک دې پرې راوستو هر سړی دې پې کېنو په دې کورسۍ نن سبا زما په خیال علي امین چې کوم دی نن سبا بیسټ چویس دی. ما ته پته زما د پی ټي آی ورکر باندې دې
مخالفت باندې به اګرینی خو بیسټ چویس چې کوم دی نن سبا په دې دور کې که هر سړی په دې وخت کې حکومت چلول دا ډېر ګران کار دی هر یو سړي سره کینی به ته وزیر اعظم سره به کینی د آرمي چیف سره به کینی د هر اپوزیشن سره به کینی هغه حکومت په چلې نو یا خو کې پی حکومت ختمول دی چې کې پی حکومت ختمې هغه بله پیره چې ختم شو نو بیا تا ته پته وه چې په موږ باندې څومره زیاتي شو زموږ سره څومره ظلمونه شو چې په خپلو کورونو نه کې موږ چې کوم دی سیف نو او چاپي او پولیس او نو کې پی کم از کم زموږ دپاره یو پناهګاه خو ده که نه ډېر مننه ریاض خان میر تحصیلي کاټلنګ ګرانو کتونکو ریاض خان باندې چې موږ کوم واړه واړه سوالونه مو وکړه زموږ د پروګرام مقصد دا چې دا هغه سوالونه دي چې اکثر یې موږ چرته په دکان باندې چرته لاره کوڅه کې هر ځای کې اورو چې میر دا مسله ده د پی ټي دا مسله ده دا هغه خبرې دي چې کم د عوامو یا د یو عام شخصیت په ژبو باندې هغې له موږ نن یو شکل ورکړه چې څومره کېدله په هغې باندې د ریاض خان میر تحصیلي کاټلنګ هغه جوابونه تاسو واورېدل امید لرم چې تاسو به د دې جوابونو مطمئن یې د ظهور خان اجازت غواړم د لوی الله په امان